کومه ده نن په کوم موضوع باندې موږ خبره کول غواړو ډیره اهمه موضوع ده. هغه موضوع ده چې خو تاسو ته معلومه ده چې د رمضان المبارک اولنی عشره چې کومه ده دا روانه ده او اولنی عشره هم ختمېدو ته نږدې ده، یو 2 ورځې پاته دي. خو په دې هکله به زه دا وایم چې حکومت بلوچستان د تیر کال پرنګه له دې کاله هم په غریبانو، نادارو، مسکینانو، غریبو او بیوا یعنی کونډو کې د راشن پیکیج تقسیمولو اقدامات شروع کړي دي. ولیکن له دې سره حکومت یو ډېره ښه فیصله کړې ده. بیا بالخصوص وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز خان بگٹی صاحب ډېره زبردسته د ستاینې وړ فیصله کړې ده. هغه فیصله دا ده چې له دې سره منتخب نمایندګان یعنی MPs کوم ولو و هغو ته دا راشن پیکیج نه دی ورکړی، ځکه تیر کال څه داسې شکایتونه دا راتلو چې ډېر حقدار خلک چې کوم دي هغه د حکومت له دې پیکیج څخه محروم ولو او MPs صاحبانو به دا پیکیج چې کوم دی دا په خپلو خلکو کې په سیاسي بنیادونو باندې تقسیمولی. نو ډېره ښه فیصله د وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز خان بگٹی سره دې دا پیکیج چې کوم دی په ټول بلوچستان کې د ډیپټي کمشنرز یعنی ضلعي انتظامیه په توسط سره تقسیمیږي او خلک ورځي فارم دی یو فارم ډکوي، په هغه فارم کې ټوټل یو تفصیل چې کوم دی د ځان هغه ولیکي. له دې بعد بیا دوی ته وویل شي د ټلیفون په ذریعه باندې چې په فلانی تاریخ باندې په فلانی ځای کې به تاسو تشریف راوړي او خپل راشن چې کوم دی دا به یوساسته. نو په دې کې ګران اوردونکو د شفافیت عنصر چې کوم دی هغه ډیر زیات دی. او له دې علاوه که موږ بلې خواته وګورو ډیر داسې خلک سته چې هغه الله تعالی هغو ته ښه مال او دولت ورکړی دی، هغه هم د راشن پیکیجونه چې کوم دي هغه هم تقسیموي، په غریبانو کې تقسیموي. اصل که موږ روزې مبارکې میاشت ته وګورو نو روزې مبارکه میاشت چې کومه ده هغه د صلای رحمي میاشت ده، دا د احساس میاشت ده، دا د محبت د ورورګلوي میاشت ده. او له دې سره سره د روزه مبارکه میاشت چې کومه ده هغه د صبر، د تحمل او د برداشت میاشت هم ده. نو په دې کې د نن په دې موضوع کې صرف خبره هم دغه ولا ستاسو بالکل کچيري مستحق یاسته، یعنی د دې حقدار یاسته، ستاسو ته دا راشن پیکیج چې کوم دی دا ملاو سي نو تاسو ضلعي انتظامیه دفتر یعنی DC ډیپټي کمشنر دفتر ته کوم دی تللی سي، فارم وصولولی سي، فارم ډک کړئ، دوباره هغه فارم چې کوم دی هغه هلته جمع کولی شي. نو د حکومت بلوچستان دې اقدام ته په عوامي سطح باندې او په سماجي سطح باندې ډیر ښه ویل سوي دي او دا ګرنه ورکول سوي ده.